دنیا کې انسان لکه د پیسې چې لالچي دی، د مال، د اولاد، د هیرس لالچ په هر طرف وي که نه، انسان داس د عہدې هم لالچي دی، د منصب هم لالچي دی. موته یوه سړی ویل په ډېر غوټه عہده پوته وه، بیا چې کله د عہدې نه رخیز شه د خیمې ته غوندې سړی جوړ شه، بیا خپل باید مجلس سره کوو، بیا ورته وایي چې ډېر سخت پریشان یې، ډېر په تکلیف یې. هم چې ویلی په تکلیف یې وی چې سړی خو په بادشاهي اخواندي نه نرول ویدله، وی نه پروتوکول شته، نه سلوټ شته، نه عموم منصب شته. دا خبره حدیث شریف شی ډېره انتهایی بد ورته ویلې شوي دي چې څوک مشري غواړي، منصب غواړي، عہده غواړي، که په کلیزري کښې غواړي، که په ګورمنټ کښې غواړي، که مطلب په کیم امر کښې په کیم فورم یې غواړي، ذمهواري وغواړي نه. حدیث شریف شردریمي چې کیم سړی عہده وغواړي، الله جل شانه فرمایي چې دای پیږي، دغه انسان عہده پیږي، منصب یې پیږي، دغه سره د مو هیڅ مدد نه وي، مو هیڅ نصرت نه وي. دا حدیث الباب چې کیم دی په دا کښې د عبدالرحمن ابن سمره رضی الله عنه روایت دی. خوش پیغمبر یې چې فرمایي لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غیر مسألة أعنت عليها. خوش پیغمبر فرمایي چې منصب غوړې ما، مشري ما غوړې، کاچیره بغیر د تو سے بغوشت چا پسار د پګړې درکشي شو، لیا د حکومت منصب دی، لیا د کلی ذمهواري دی، لیا بلا مشورې دو، او انت علیه الله جل شانه د تو مدد کوي. ځکه چې که دغه امت مسلمه پرېږدی چې تیتر بیتر لوړ شي، بغیر به څښتنه وي، بغیر به شپونه وي، مسلمانو قوت چکړي چکړي وي، بلوغ به شو وي، مسلمانو اجتماعیت ها ډېر ضروري دی. خو داسې چې مسلمان د منتخب کو، د امارت دی پوره، د مشرۍ دی پوره، د ذمهوارۍ دی پوره، او کچیرې بیا ته په خوله وړې. خوش پیغمبر فرمایي چې بیا داسې وي چې تو هیڅ مدد هم نشي کېدلی، تو مدد ونه وي. په بل یو حدیث شریف ډېر سخت خوږه کې خوش پیغمبر ورته ایښي دي. څرنګه دي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی. خوش پیغمبر فرمایي صحیح قال انکم ستحرصون علی الامارة وستكون ندامة یوم القیامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. خوش پیغمبر فرمایي چې ان قریب په تو سے داس وخت مو متعرون دی چې تو ډېر هرس کوي، لالچ کوي د امارت، د بادشاہي، د ذمهوارۍ، د غټې عہدې، خو یې چې غوړې خو یې خو په قیامت شو په دا باندې لوی شرمنده وي، لوی په خفا وي، لوی ندامت دی وي. ځکه چې تو سره د مسلمانو حقوق وابسته دي، مسلمانو ذمهدارۍ دي. یو کور ذمهواري سړي ته رټه چې خپل کور نشي چبولی، چې دمره امت مسلمه ذمهواري ته چبوي، دا ډېر مشکل کور دی، نن میش سره پې ویژني. او یې چې فنیم دا ورسې یې چې داستو حضور صلی الله علیه وسلم ډېر خوږ مثال ویلی. ورسې داستو بادشاهي لکه وړیکي وړکي ته تی ورکوین کې زنانه چې کله تای ورکوي مرکړه هدو، هغه دکه هدو، خوږه هدو، ګرونه هدو، خو چې تینه کله ای کوي که نه او وړکی بیا دته چیرې روزي نه وي، لوڅ فیټه کوي، مطلب ژوړي، شپې صابو کوي، مندور کوي، هر قسم. وایي چې کله انسان ته کرسۍ میلاو شي دی ډېر کرور وي، ډېر خوښ وي، خو چې ته نه پرې کوي هلاله بیا دامره پښې لوڅو وایي او ایکسټینشن غواړي، مطلب توسیع هم غواړي، په پیسې هم کوي. داس وخت روغای چې نن د مسلمانو ضمیرونه په پیسې خرڅ شي، دا ګناه نه میږ خلاص نه دا بیا په باندې دوه واضحه خبره ده چې په ځنه ګناه نه شمیږ غونډي مطلع عالم دا معاف کو، بالکل توبه په ایستل. کبیح عمل نه روا عمل نه جایز
احکام د هر چا د پوره دي نن د مسلمانو ضمیري نه خرڅ کېږي چې کله لوډ شي دا د الیکشن ټیم وي مسلمان داسې خرڅېږي عمله کې انتظار څه ورته چې لکه په ماډه یک شه ګاجارې په 1000 روپۍ ور وچوه په 1500 ور وچوه پر تلین کې لالچ یې ور وچوه دا ډېر انتهایي غاړ جرم دی ضمیر سودو دو چې څوک لګیا دی آیا دا نه چې خالی په خوله غوړي هله ونای سرپرای دی 10 کروڑه وګاټلې کا خرج کړلې شل یې په خرج کړلې منصب یې ځون ته وغوښت کرسۍ یې ځون ته وغوښتله دا د دې حدیث تر خولوندې دا جرم دی دا حرام عمل دی دا غلط عمل دی مسلمانو د خپل ځون د پوره د داسې ذمہور انتخاب کوي چې دای ته مطمئن وي چې نه مو حقوق وایي نه مو د امت مسلمه د شریع احکام سودو کوي نه د مسلمان د عزت سودو کوي نه د مسلمان د دولت سودو کوي په تمام پهلو د مسلمانو د حقوق امانتدار پاسدار سړیو ارتکسي یو روایت هغه قول دی چې چاته عہده ملاو شوه دا لوی بوج دی فذبح بغیر سکین دا بغیر به چوړي زغب خشو اونن وخت دا سروغلای دی یا خې مش دماغ چار نکو یا خو کم فهم په هات تیری نور په غلون کوی اکلینا کوم کام دی په دا کې شک نشته چې سړی د قرآن مجید او د احادیث او د فقها اقوال او د شبهد وویني خپل عمل وویني میش انتهایی ډیپ شوی میش انتهایی یو صورت یې دا شته دی چې مسلمان عہده ته خپل ځون مخشه کولی شي جلیل اجي دی مطلب ډیر شاپ نور خلق ټول پاکش صلاحیت نه وي پویا نه وي امانتداری نه وي تقوا نه وي اعتماد نه وي په باندې یو سړی په ځون شه دا صلاحیت ویني په نسبت ته نورې یی چې دا بیا دا ظلم نه کوي دا د خدمات ته ځون پېښ کو چورای مسلمانه دا خدمت زه کوم کا تاسو اعتماد ور باندې کوي چې مسلمانه حقوق نه تلف کیږي خو چې کیم انداز میژ نن وخسته دی په کیمه طریقه نن دغه منصب لوانی دغه منصب درپی په دا منصب ته روونه راوته وتلی چې میژ دا وحدی کې شکوي دا نه د قرآن حکم دی دا نه د شریعت حکم دی نه د حضرت محمد مصطفی علیه ارزو بالکل هغه امتیاز ورکته هغه شبات پکښ ورکل وړې په بادا غنیان یاره دا کیم قرآن او حدیث دا کیم شریعت دی تویر شاه مسلمون رای وخلا په پیسې مسلمون دا یازو دا رای دا خپل رای سشتن دی ویلې ته غلام جوړ او یاره دا کیم شریعت دی چې په هر چوک باندې منډې لاګېدلې دو ذمہ داری تذب او چې دا خلک میشتوس په خپل رای منتخب کی چې اده مود تو په ایجی باندې لیا کرپشن کو لیا زنی کو لیا قتل نه کو لیا ډاکی کو د هغه ذمہ دار په ګناه کې عزت برابر سرابر شریکی چې دای څومره ګناګور دی در عزت ګناګوري عزت په مفت شغر کیږي غریب په ګوړه دای خو کنه د پدا د نیو بډی چا په تخو وکو امه تو په مفت د په ګورای نه ورګاړي امیش د ضمیر اوس دا پچاره دی وا زود مسلمان ایوه مجاهد مسلمان ایوه سلیم الطبع ایوه سنجیده مسلمان چې د خپل رای اوز او ازود کې دونه په مفاد کې دونه په خپلوي کې دونه خاص د الله د پر کې او بل دا چې دا کیم سره ووندي مسلمان ډېر هغه کوي پارین مې هغه څوک هغه رغلا و هغه سعودیاته دامرا مسلمون به هیڅ اشوال چې د امریکای سیر کافر دریمی د محمد مصطفی پمزک خپل نه پاک د میناج دی او بیا دای خبيث ورته چې موزله دا غوړي چې توسه اسرائیل تسلیم کې اپ زړه دا شریعه ورغ بیا د استقبال ته پروتوکول پچاور کوي امیش په مسلمانه خواني مسلمانه دغه زوی ته مسلمانه ته ورسېدله امورونه توس وایي چې یاره خدای پاک کوی میجه توس د پورا د حق فیصله کو خدای پاک کو پمیش په توس رحمت نه وروي محمد عربي د غمزه کنه خفان نن دا حتی مسلمان رسول او دا سه زود به حصہ شوی دي او خلق چې گئی جگہ د فلسطین د تور سره د اور کې او شی ویني د رسول اج درندگون او دا پورے ور سره دي او
سړی په ایمان درته چې زړه وژړوي انسان چېرې مشته خو محمد مصطفی دا سبق نه دی پوه شي مشته خو محمد مصطفی دا تعلیم نه دی ورکړی مشخې ډېر شو ماتیونو ولې ثابت کړي چې کله عادت پر یاره دا خو د مسلمانو ډېره غټه بسکري دو د مسلمانو د پښې والل دي مسلمانو تبا کول دي څه پورا دنیا فائدہ وي موږ تیل روکو پټراول روکو زوزو روکو سپر پاور نو مسلمانو د خپل آزاد رائے اظهار کوي پچا میج آزادی پچا خارج نه خپل آزاد انتخاب و میش کو استعمال کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت